بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الذي هدانا، د دې قولهونه تر د دې بل قوله پورې، قوله سواء الطريق پورې علامه یزدی پنځه اغراض دی په دې عبارت کې. اولنې غرض د هدایت دو معنی ذکر کوي په ضمن د اختلاف کې. دویم غرض د هدایت په دې دوانو معنو کې فرق بیانوي. دریم غرض په دغه معنیانو باندې اعتراضات کوي. او څلورم غرض دغه اعتراضاتو محاکمه را نقل کوي د علامه تفتزانی صاحب رحمت الله علیه د هغه حاشیه نه کومه چې د په تفسیر کشاف باندې کړې ده. او پنځم غرض د یو اعتراض جواب به ذکر کوي. اولنې غرض د هدایت دو معنی به ذکر کوي په ضمن د اختلاف کې. او دا به د دې ځینې واخله الهدایت قیل، د دې ځینې واخله تر د والفرق پورې. دویم غرض به د والفرق نواخله تر والاول منقوض پورې. او دریم غرض به د والاول منقوض نواخله تر والذي يفهمنا د دې پورې. او څلورم غرض د والذي يفهمنا واخله تر ومحصول كلام المصنف في تلك الحاشيه دغه ځای پورې. او پنځم غرض به د ومحصول كلام المصنف نواخله تر د بل قوله پورې. اولنې غرض هغه د هدایت دو معنی ذکر کول دي. په متن کې هدانا راغله او شارح وضاحت د هدایت کوي. وجه د دې دا ده چې د مصادر او مبادئ په ظهور او خفا سره، ظهور او خفا راځي په مشتقاتو کې. د دې وجه نه دی وضاحت د مصدر کوي چې د هغې په وجه سره به د مشتق وضاحت هم وشي. د هدایت دو معنی هغه دا دي. یو معنی د دې معتزله کړی ده، او دا معنی په دې عبارت سره علامه یزدی را نقل کړی ده. هي الدلاله الموصله اي الايصال الى المطلوب. دویمه معنی اهل سنت والجماعت اشاعره کړی ده، او دا په دې عبارت سره وقيل هي اراءه الطريق الموصل الى المطلوب. وضاحت د دوه معنیانو هغه دا ده چې د هدایت اولنۍ معنی کوم چې معتزله کړی ده، دا وایي هغه دلالت او راهنمایي ته چې دا رسون کی وی مطلوب له. دا دلالت موصله یعنی ایصال الی المطلوب ته ویل کیږي. او دویمه معنا چې اهل السنت والجماعت اشاعره کړي دا ویل کیږي لار خودل اراءه الطريق
خودل د هغه لارې دي الموصل الى المطلوب چې دا رسون کی وی مطلوب له. په مثال سره خبره واضحه کیږي. مثال د دې داسې دی چې دې معراج تپوسو کو د دې طاهر نه چې د مولوی صاحب جمعات ته کومه لاره تللی ده او د مولوی صاحب جمعات په کم ځای کې دی او دې معراج دا طاهر د لاس نه ونیو او د ځان سره را روان کو او د مولوی صاحب جمعات ته ورسو او د جمعات په دروازه کې ورپرې خودو دې ته ویل کېږي ایصال الی المطلوب. دویمه معنا کوم چې اهل السنت والجماعت کړی دا د دې مثال داسې دی چې طاهر تپوسو کو د معراج نه چې د مولوی صاحب جمعات ته کومه لاره تللی ده او دې ورته د خپل ځای نه کوم ځای کې چې ورسره دی ولاړ وي د هغه ځای نه ورته لاره وښي چې دا بشام چوک ته به لاړ شي او د هغې نه پس به د ټوپکو هغه دکان په خوا باندې په بره ور وخیږي نو دغه ځای کې د مولوي صاحب جومات پتا ته مخې ته راشي. دې ته ویل کېږي اراءة الطریق الموصل الى المطلوب. نو دا اولنې غرضو د دې ځینه د والفرق پورې چې د هغې حاصل بیان شو. قوله الذي هدانا دا قول د ماتن چې الذي هدانا ده. الهداية قيل ویل شوی دی چې هدایت دا دلالت موصله ته وي یعنی هدایت عبارت ته د هغه رهنمایینا چې رسون کی وی مطلوب تا. هي الدلاله الموصله دا دلالت موصله ته ویل کیږي یعنی ایصال الى المطلوب تا منزل مقصود تا رسول تا هدایت وي. وقیل او بعض ویلی دي چې دا هدایت عبارت ته د هغه لارې د ښودلو نه هي اراءة الطریق دا عبارت ته د هغه لارې د ښودلو نه الموصل الى المطلوب چې دغه لاره رسون کې د مطلوب ته. د دې پورې یو غرض. دویم غرض د والفرق بین هذین المعنیین بیانوي. په دې دوانو معنو کې فرق دا دی چې دا اولنۍ معنا چې ایصال الی المطلوب دی د دې سره وصول الی المطلوب لازم دی ځکه دا وصول الی المطلوب وصول الی الحق دا متابع دی او دا ایصال ورلا متابع دی. نو دا ایصال الی المطلوب د دې سره وصول الی المطلوب لازم دی یعنی دا منزل مقصود تا د رسولو سره منزل مقصود ته رسیدل لازم دي. کله چې معراج طاهر د لاس نه ونیو او د جومات ته دروازې پورې راورسو نو دا طاهر راورسېدو. دویم فرق هغه دا دی دا فرق نحوی دی چې دا موصله په اولنی تعریف کې صفت ته د دلالت او په دویم تعریف کې دا الموصل دا صفت ته د الطریق. دریم فرق بدی کې دا دی چې دا اولنی معنا چې ایصال الی المطلوب دی دا اخصه دا خاص معنی ده او دا اراءة الطریق دا عام معنی ده. د دوانو معنو په دې منځ کې د عموم خصوص مطلق نسبت ده. اراءة الطریق اعم مطلق ده او ایصال الى المطلوب اخص مطلق ده. اراءة الطریق کې وصول الى الحق وی او کنوی او په ایصال الى المطلوب کې با
وصول الى الحق لازمی وي. نو دا په دې دواړو معنو کې فرق شو چې درې فرقونه شو. یو فرق دا دی چې دا فرق صرفي دی چې دا وصول الى الحق دا متابع دی د ایصال الى المطلوب او هغه متابع دی. دویم فرق هغه فرق نحوی چې دا الموصل صفت ته په اولنۍ معنی کې د الدلاله او په دې دویمه معنی کې دا صفت ته د الطریق. او دریم فرق هغه فرق منطقي دی چې د دواړو په منځ کې د عموم خصوص مطلق نسبت ته اراءة الطریق دا اعم مطلق ته او ایصال الى المطلوب دا اخص مطلق ته. والفرق بین هذین المعنیین دیجن دویم غرض دی او فرق په منځ د دې دواړه معنیینو کې هغه دا دی ان الاول چې دا اولنۍ معنی یستلزم د دې سره لازم دا اصول الى المطلوب بخلاف الثانی په خلاف د دې دویمه معنی. فإن الدلالة زکه چې دلالت على ما دا ما عبارت ته د طریقنا د لارنا. فإن الدلالة زکه چې دلالت على ما اغلارتا یوصل الى المطلوب چې دا لارا رسون کی وی مطلوب تا لا يلزم لازم نه ده ان تكون چې شدی دا دلالت دی ان تكون کې به ضمیر راجع وی دلالت تا چې دا دلالت لازم نه ده چې دا دلالت تی رسون کې وی الا ما هغه لارتا یوصلو کما لار چې مطلوب ته رسون کی وی. فکیف یوصل الى المطلوب نو څنګه با مطلوب ته رسایي وي. ګوره کله چې ته یو سړی ته د هغه منزل مقصود ته چې کومه لاره تلی د هغه لارې رهنمایي وکړي د هغه منزل مقصود ته رسیدل خو لرې خبره ده. هغه کومه لاره چې منزل مقصود ته ځي هغې ته رسیدل لازمي نه دي. نو بیا به مطلوب ته رسیدل څنګه لازمي شي؟ د دې عبارت مطلب دقه دی. فإن الدلالة ذکر چې رهنمایي کول علامه اغه لارې ته یوصل الى المطلوب چې د غلاره موصله وي مطلوب ته رسون کی وي مطلوب ته لا يلزم یا لا تلزم لازم نه ده د دې سره ان تكون چې شی دغه دلالت رسون کې الى ما دغه رهنمایي دا د دې سره لازم نه ده دغه رهنمایي سره چې دا رسون کی شي اغه لارې ته کما لار چې مطلوب ته رسون کی دا. فكيف يوصل الى المطلوب نو څنګه به دا بیا مطلوب ته رسون کی شي؟ دا دویم غرض. دریم غرض دا په اول منقوض سره په اولنۍ معنی باندې اعتراض را نقل کولی چې تاسو وایي اے معتزلو چې تاسو وایي چې د هدایت معنی ایصال الى المطلوب ده. نو د ایصال الى المطلوب په دې آیات کې دا معنی نه صحیح کیږي ځکه چې معنی به بیا ردی داسې شي چې موږ سمودیان حق ته رسولیو فاستحبوا العما نو پس په حین د دقه هدایت کې دوی گمراهی غوره کړه په مقابله د هدایت کې. وز دا معنی ولی نټیک کیږي ځکه اذ لا يتصور الضلاله ځکه متصور نه دی ضلالت او گمراهی بعد الاصول الى الحق رستو د رسیدلو نه حق ته. نو په اولنۍ معنی باندې اعتراض شو چې تاسو د هدایت معنی ایصال الى المطلوب کوي. ایصال الى المطلوب معنی دلته نه صحیح کیږي او وجه دا ذکر کړی دا چې ځکه نه صحیح کیږي چې د گمراهۍ تصور رستو د حق ته د رسیدلو نه دا متصور نه دی. یعنی د دې تصور حق ته د رسیدلو نه پس نشي کېدی. دویمه معنی پاغي باندې هم اعتراض را نقل کړي او هغه اعتراض دا دی چې اے اهل سنت والجماعت
تاسو د هدایت معنی اراءة الطریق کوي، د دې معنی اراءة الطریق هم نه صحیح کیږي، ځکه چې د دې آیات معنی انک لا تهدی من احببت، بشک ته راهنمایي نشي کولای هغه چاته چې څوک ستا خوښ وي، یعنی ته د هغه راهنمایي سیده لارې ته نشي کولای. اوس دا معنا ولې نه صحیح کیږي؟ ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بعثت خو د دې اراءة الطریق د پاره شوی، نو د حضور علیه الصلاۃ والسلام نه د دې اراءة الطریق نفي نه صحیح کیږي. دا دوه اعتراضات شو په دې دواړه معنیانو باندې. نو د دې جواب او محاکمه علامه یزدی د علامه تفتزانی صاحب رحمت الله علیه د طرفنا را نقل کوي، کما چې فهم کړل شوی دا د مصنف د کلام نه په حاشیه د کشاف. والذي يفهمنا دریم غرض را نقل کوي، دا ولنی د دریم غرض معنی دا ده والاول منقوض، په اول باندې اعتراض کړل شوی دی، په اوله معنی باندې اعتراض کړل شوی دی د الله تعالی په دې قول واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. په دې آیات مبارکه سره زکه اذ لا يتصور الضلال، زکه متصور نوی ضلالت بعد الاصول الى الحق، رستو د رسیدلو حق ته. والثاني او په دویمه معنی باندې منقوض اعتراض کړل شوی دی د الله تعالی په دې قول سره انک لا تهدی من احببت، فان النبي صلى الله عليه وسلم، ځکه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام کان شانه اراءة الطریق، ځکه چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام شان هغه اراءة الطریق. جواب د دې دا دی چې کما فهم کړل شوی دا د مصنف ته کلام نه په حاشیه د کشاف کې هغه دا چې دا هدایت لفظ مشترک ته، دا هدایت مشترک ته په اشتراک لفظي سره، او مشترک په اشتراک لفظي سره هغه ته ویل کېږي چې دا واضع وضع کړي د مختلفو معانیو د پاره په اوضاع متعدده وکي. نو دا هدایت د ایصال الی المطلوب د پاره هم واضع وضع کړي دي او د اراءة الطریق ته پاره هم. نو دا لفظ مشترک شو په من د دې دواړه معنیانو کې. نو کوم ځای کې چې کومه معنا صحیح کیږي هغه معنا به د دې نه مراد وي، او کوم ځای کې چې کومه نه صحیح کیږي هغه به مراد نه وي. نو په دې سره به هغه کم اشکالات چې راغلي په دې معنیانو هغه به هم ختم شي، او کم اختلاف چې واقع شوی دی په دې په منځ دغه معنیانو کې دا به هم ختم شي. والذي يفهم من كلام المصنف، او هغه چې فهم کړل شوی دی د مصنف ته کلام نه په حاشیه د کشاف کې هغه دا دی چې ان الهدایت، چې دا هدایت لفظ مشترک بین هذین المعنیین، لفظ مشترک ته په منځ د دې دوه معنیانو کې. وحين اذن په دغه وخت کې یظهر اندفاع کلا النقضین، ظاهریږي د فقیدل د دې دوه اعتراضاتو، ويرتفع الخلاف من البين، او پورته کېږي اختلاف چې واقع دی په دې معنیانو کې د منځنا. سوال لذي چې کله دا هدایت لفظ مشترک شو په منځ د معنیانو کې، نو مشترک على سبیل التعیین په یو معنی باندې دلالت کوي، او د یوې معنی د پارا قرینه پکار وي. نو ومحصول کلام المصنف نا د هغه قرینه را نقل کوي. هغه قرینه دا چې دا هدایت متعدی بدو مفعول وي، او د دویم مفعول ته کله دی بالذات او بغیر د واسطې نه متعدی وي، او کله په واسطې د اله او لام سره متعدی وي. نو کله چې دی دویم مفعول ته بغیر د واسطې نه متعدی وي، نو د دې معنی به ایصال الی المطلوب وي، او کله چې دی په واسطې د حرف جر سره متعدی وي، نو بیا به
د دې معنی اراءة الطریق وي. ومحصول كلام المصنف او حاصل د مصنف د کلام په دغه حاشیه کې هغه دا دی چې ان الهدایت چې هدایت يتعدى الى المفعول الثاني تارة بنفسه دا دویم مفعول ته متعدی کیږي کله کله بالذات او بغیر د واسطې نه، لکه د الله تعالی په دې قول کې اهدنا الصراط المستقيم، وتارة بإلى او کله کله په إلى سره لکه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. دلته اولنې مفعول دا من يشاء کې چې دا من يشاء دی دا دی، او الى صراط مستقيم دا دویم مفعول دی او دیتا په واسطې د الى سره متعدی شوی دی. نو د دې معنی په دې کې اراءة الطریق شو. وتارة باللام او کله کله په لام سره لکه ان هذا القرآن یقینا دا قرآن کریم یهدی رهنمایی کوي، دلته مفعول اول محذوف ته چې هغه الناس ته، او للتی د دې اسم موصول نمخ کې الطریقه محذوف ته للطریقه التي هي اقوم، فمعناها على الاستعمال الاول. نو د دې معنی په استعمال اول کې هغه ایصال الى المطلوب ده هو الايصال، وعلى الباقيين او په دې باقی دوو کې چې هغه په واسطې د الى او د لام سره اراءة الطریق ده. وس په دې آیات کې واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى، واما ثمود فهديناهم دلته دا هدایت متعدد دویم مفعول تا په واسطې د الى سره، نو د دې معنی اراءة الطریق تا، او دلته د دې اراءة الطریق معنی صحیح کیږي. واما ثمود فهديناهم الى الحق، او هر چې قوم ثمود ده فهديناهم موږ د دوی رهنمایي کړي و حق تا، نو هغه گمراهي غوړه کړه په مقابله د هدایت کې. نو دا معنی دلته ټیک شو. په دې دویمه کې انک لا تهدی من احببت، دلته اولنې مفعول من احببت ده او دویم مفعول اغا الحق یا الایمان ده. انک لا تهدی من احببت الحق یا من احببت ایمانا. نو دلته د دې معنی ایصال الى المطلوب ده چې یقینا ته ایصال الى المطلوب نشي کولای، ته څوک حق ته رسولې نشي، منزل مقصود ته رسولې نشي، ستا کار صرف اراءة الطریق ته. دلته چې دا کما فیصله او کما قاعده را نقل کړل شو، بعضی ځایونو کې بدا سوي چې دویم مفعول ته بیا هم دویم مفعول ته بغیر د واسطې نه متعدی وي، خو بیا هم د هغې معنی ایصال الى المطلوب نه ټیک کیږي، لکه انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دلته مفعول اول دا ها ضمیر دی او مفعول ثانی دا السبیل دی. نو د دې نه وروسته و اما کفورا معنی نه ټیک کیږي چې کله د دې معنی موږ وس ایصال الى المطلوب کو او دغه قاعده مطابق د دې معنی وس دلته ایصال الى المطلوب پکار ده، ځکه مفعول ثانی ته دا متعدی دی بغیر د واسطې نه، او اما کفورا معنی بیا په دې باندې نه مرتب کیږي، دا بیا نه صحیح کیږي. نو بعضی علماء د دینه جواب دا څه کړی دی چې دلته دا په واسطې د الی یا د لام سره دی، ان هدیناه السبیل الى السبیل او للسبیل، ان هدیناه للسبیل یا الى السبیل. نو دلته معنی بیا اراءة الطریق شو، نو اما شاکر و اما کفورا دا بیا ټیک کیږي. خو بهتره محاکمه هغه ده کومه چې سید زاید هروی هغه نقل کړی ده. په دې هدایت کې سلور احتمالات دي. اولنې احتمال دا دی چې دا هدایت په ایصال الى المطلوب کې حقیقت ته او په اراءة الطریق کې مجاز دی.
او د دې قائلین هغه معتزله دي. دویم هدایت په ایرات الطریق کې حقیقت او په ایصال الی المطلوب کې مجاز دی. دریم قول دا دی چې دا مشترک دی په اشتراکی لفظی سره، او څلورم قول دا دی چې دا مشترک دی په اشتراکی معنوي سره. وسکل دی کې څلور احتمالات راغلل، او کله چې یو لفظ دایر شي په منځ د حقیقت، مجاز او مشترک کې، نو دا به حمل کولی کېږي په اعم او اغلب باندې. نو په کلام د عربو کې حقیقت او مجاز دا اعم او اغلب دی، نو لہذا د دې نه به مراد هغه حقیقت او مجاز به اغستل کېږي، مشترک په نه اغستل کېږي. وس دا په کومه معنی کې حقیقت ته په ایرات الطریق کې لکه څنګه چې اهل سنت وای، او کنا په ایصال الی المطلوب کې لکه څنګه چې معتزله وای. نو موږ به لغت ته رجع وکړو. چې کله موږ لغت ته رجوع کړله، نو د چا د معنی موافقت چې د لغوي معنی سره راشي، د هغه دا معنی به حقیقت وي. نو کله چې منګه رجوع کړله لغت ته، نو په لغت کې د هدایت معنی هغه راه نمودن، لار خودلو، دا معنی موافق وا د اهل سنت والجماعت اشاعره د معنی سره. نو دا حقیقت شو په ایراءة الطریق کې، او مجاز شو په ایصال الی المطلوب کې. نو ترسو پوری چې په حقیقت عمل کول ممکن وي، په هغې باندې به عمل کولی کېږي، او کله چې په حقیقت باندې عمل کول متعذر شي، نو بیا به صیرورت کولی کېږي مجاز ته. نو په دې آیاتونو کې واما ثمود فهدیناهم، په دې کې د هدایت معنا ایراءة الطریق ته دا د دې حقیقي معنا ده، او دلته حقیقي معنا ټکیږي، نو د دې نه به دا حقیقي معنا مراد شي. او په دې دویم کې انک لا تهدی کې ایراءة الطریق معنا نه صحیح کېږي، نو بیا دا معنا حقیقي غستل متعذر شول، صیرورت به کولی کېږي مجاز ته، نو د دې نه به مجاز مراد وي.